السلام علیکم ملګرو. یو طرف ته پی ډی ایم عمران خان ته په جیل بوتللو باندې یا په عمران خان باندې کیسونو جوړولو کې څه کسر نه ده پرېښی، نو بل طرف ته د پی ډی ایم د جیل د تلو تیاری هم شروع شوې ده. د نگران وزیر اعظم راتلو نه پس یو طرف ته عمران خان ته حالات خرابېږي، نو بل طرف ته د پی ډی ایم هم خیر نشته. پی ډی ایم په خپل حکومت کې څومره میاشتې دی حکومت کو تقریبا 100 میاشتې دی په پاکستان باندې حکومت کو نور څه کړي دی او کنه دی کړي خپل کیسونه ختم کړي دي. په دې باندې ډیټیل سره خبره کو چونکه اوس عمر عطا بنډیال چې کوم د چیف جسټس اف پاکستان هغه د دې بیلونه چې کوم دي کل عدم قرار کړی دي، کوم بیلونو کې چې د خپل کیسونه ختم کړي دي هغه بیلونه کل عدم قرار شوی دي. مریم نواز به هم ګیریږي، شهباز شریف باندې به هم کیسونه جوړیږي، مریم نواز باندې به هم کیسز جوړیږي. ډیر داسې د پیپلز پارټي یا د مسلم لیگ نون رهنما دي چې په هغه باندې کیسونه مخکې جوړو خو هغه داسې بیلونه منظور کړه د نیب حواله سره نیب قوانین ترمیم کې چې داسې بیلونه جوړ کړو چې د هغه سزاګانې ختم شي. نو اوس هغه بیلونه چې کوم دي رو چیف جسټس اف پاکستان عمر عطا بنډیال چې کوم دی هغه بیلونه رو کینسلای او کل عدم قرارای څنګه چې دینه مخکې ریویو اینڈ ججمنٹ بیل چې کوم دی هغه کل عدم قرار شو. اوس چیف جسټس اف پاکستان عمر عطا بنډیال دیله یو بل سرپرایز ورکړی دی. جی ویډیو کمپلیټ وګورئ مکمل ډیټیل سره مو پویم. جی پی ډی ایم خپل حکومت کې نیب ترامیم نیب چې کم قوانین دی کې ترامیم کړو چې 50 کروڑ نه کم کرپشن چا کړي وي نو به کرپشن کې نه کاونټ کیږي، په هغه به هیڅ قسم کیس نه جوړیږي، هغه به عدالت لنه فیس کیږي، هغه به جیل ته نه ځي چې 50 کروڑ نه چا کم کرپشن کړي. مطلب که چا 49 کروڑ کرپشن کړي نو هغه هم کرپشن کې به نه کاونټ کیږي. دا د پی ډی ایم چې کم زموږ صاحبانو جی دا هغه یو نیب تر قوانین کې ترامیم جوړ کړی و چې هغه وی چې 50 کروڑ نه کم کرپشن به هغه به په کرپشن کې نه کاونټ کیږي. جی نو په دې کیس کې دی چې کله دا ترامیم وکړو په دې کې مریم نواز هم ټول خپل کیسونه ختم کړ، شهباز شریف هم ټول خپل کیسونه ختم کړ. په شهباز شریف د 2018 نه یو کیس چلیدو په مریم نواز سره او ورسره صفدر مریم نواز باندې هم دغه کیس چلیدو، شهباز شریف باندې هم چلیدو. یو بل د دې کسو دغه نوم زماره ذهن نه و چې 2018 نه په دې باندې دا کیس چلیدو، خو چې کله اوس د دې پی ډی ایم دی ټولې له حکومت ملو شو نو دغه نیب قوانین کې ترامیم وکړو او هغه کیسونه ټول خپل ختم کړي. بل طرف اوس چیف جسټس عمر عطا بنډیال مخکې ریویو اینڈ ججمنٹ بیل کل عدم قرار کړو او اوس په 18 اگست باندې د نیب قوانین ترامیم بیل هم ان شاء الله کل عدم قراریږي او پاغه باندې هم یو فیصله بکیږي په 18 اگست باندې. بل صدر الوی صاحب چې کوم دی د پاکستان چې کوم کرنٹ صدر دی هغه 13 بیلونه هم نور دستخط کړي نه دي او اسمبلی ته واپس لیکلي. دومره ډیر بیلونه دی جوړ کړي و د پی ډی ایم حکومت د خپل ریلیز کېدو د پاره د خپل ځان ریلیف د پاره لکه مطلب تاسو لمه د ویډیو سٹارټ کیوي چې د پی ډی ایم حکومت ک نور ملک لس کړي دی او کنه دی کړي خو داسې بیلونه جوړ کړي چې هغه کې دغه ریلیف ملو شوی دی، هغه کې د کیسونه ختم شوی. شهباز شریف د ټول خاندان کیسونه ختم کړي، شهباز شریف د مریم نواز کیس ختم کو، د مریم نواز د خاون کیس ختم کو، د بل د ریویو اینڈ ججمنٹ بیل خبره چې لزکم دا کم چې کل عدم قرار شوی مخکې چیف جسټس اف پاکستان عمر عطا بنډیال چې کوم دی دغه بیل هم کل عدم قرار کړو. په دې کې دی دا کوشش کولو چې د نواز شریف کیسونه ختم کړي. د نواز شریف چې کومه فیصله شي واغې یو قسم د ریویو کوله ریویو اینڈ ججمنٹ بیل ولزه کویل شي چې کومه فیصله د نواز شریف د نااهلۍ او د کرپشن شوی و هغه چې کومه سزا خته ده هغه دی هغه فیصله ریویو کوله یو قسم لکه دا یو بیل د نواز شریف سزاګان هم پکې ختمول. دا ګوره زموږ د ملک حکمرانان دي زموږ په ملک باندې مسلط شي، زموږ پټونو باندې مسلط شي، بیا ملک له دومره نقصان ورکي چې موږ سکه چې زموږ د راتلونکي کول به سهل یا دی له سوچ نه کوي چې لکه زموږ داسې جون تیریږي نو زموږ نه پس چې زموږ کم راتلونکي کول د هغې به څنګه جون تیریږي لږ سوچ پکار دی. جي داسې لیډر سلیکټ کول پکار دی، اسټابلیشمنټ له پکار دی چې د خلکو له سخته سزا ورکړي. نگران وزیر اعظم له هم پکار دی چې په دې خلکو سخت سزا سخت سټریکټ اکشن په واخلي او د چیف جسټس اف پاکستان له څومره هم معزز زموږ جج صاحبان دی ټول له پکار دي چې په دې کرپټ خلکو باندې سخت نه سخت اکشن واخلي، سخت نه سخت سزاګانې دی لورکي چې آینده څوک د کرپشن سوچ هم نه کوي. تر اوسه پورې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.